ګرانو پښتنو مشرانو میلمنانو او بالخصوص د پاکستان فدریشن او ستړي اوسېدونکو لپاره ضروري خپل میلې سره ډېره ډېره مننه او شکریه او د ډېرې انویټیشن کوم. یو قوم هم یو هېواد هم د بدۍ سره مخامخ نشي کېدلی. د یو قوم بربادي هم په هېڅ ډول باندې نشي کېدلی که په یو قوم باندې هېڅ هم وشي هغه بربادېږي نه. یو قوم هم زلزله نشي خرابولی، یو قوم هم دهشتګردي نشي خرابولی، یو قوم هم د ترقي نه وروسته نشي پاتې کېدلی. په دې کې هر څه کله هغه د تعلیم رجحان دی، بربادي کې هغه هغه کې کله د تعلیم اهمیت دی. بربادي سره مخامخ کله کېږي چې کله د هغه کې د تجارتي ادارو نه وي. برباد انسان کوم حوالې سره ورته خبرو کول هغه وکړه. څوک یې وایي چې ډلګۍ سره نشته دی، زموږ دا ورته هغه شرکت هم وایي. نن که کوم ژوندی مثال درته ورکوم، هغه په هر وخت کې په هر زمان کې افسر لري. ژوندی مثال کې هغه خلک ترقي کې څومره مخکې وړي. ما ورته وکړم زموږ په باندې زموږ خلک دي او زه په هغه باندې اخبار یم. هغې خورې نه زموږ د دې خورې اطاعت جوړ دی، زه دا خبر کوم خبره کوم او که بیا اوس یې وورکړو او کندي سره سره د سنټرل کړم حالات وکړي، کندي سره سره د سنټرل کړم حالات وکړي. په قسمتي د ټول الشیخای قوم یو های سکولونه لري په قسمتي دی. نه دا الشیخای قوم مسافر کې هم ملي د افسر نشي ورکولی، په دې کې زموږ ډاکټر دی. بلکې قسمتي دی دا ټول اشرف الملوخیل قوم کې هېڅ های سکولونه نشي ورکولی. اشرف الملوخیل سره هېڅ کلی کې افسر نشي ورکولی. لکه څنګه نن مرکزان سره وخت دی، لکه څنګه رضوان صاحب رضوان صاحب وخت دی. اشرف الملوخیل قوم نشي ورکولی، نه جوړولی شي. د ملي ګوند نه کولی شي دا پای څنګه اداره شي. نن دلته ولس د کوم شي ممنوع دی، کوم شي نه که زه غربت ختمولی شم، کوم شي نه که زه د شګردۍ